أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. د سورة البقرة نهم رکو دا او د دې نهم رکو خلاصه درې خبرې دي. په دې کې الله رب العالمین درې خبرې بیانوي. اوله خبره د یهودیانو نور قباحتونه بیانېږي، د هغې خباثتونه او د هغې غلط خویونه دا به بیان شي، ځکه څه په مخکې رکوګانو کې بیان شو نو څه نور په دې رکو کې بیانېږي. دویمه خبره د یهودیانو اقسام او ډلې چې پای کې کمې ډلې وي نو هغه بیان شي. او دریمه خبره تخویب وي، زیری وي او دغه شان رټنه وي، یره زیری رټنه دا هم پکې منځ منځ کې بیانېږي. نو اول کې خباثت د یهودیانو اولنې د دې رکوع بیانېږي چې هغه قتل یې کړی او هغه بیا په نورو باندې ورړو. قتل یو کس کړی او بیا یې دعوه په بل باندې کړې وه. د دې قتل باره کې دوه اقوال مشهور دي. یو دا چې د یو سړي لور وه، ښایسته وه، هغه ترې خپل وراره غوښتله لیکن هغه لور یې وراره له نه ورکوله دې تره، نو وراره خپله تره هغه قتل که او بیا یې ویوړو د بل کس د کور مخې ته یې واچو، په هغه باندې دعوه وکړله سارله. دویم قول دا دی چې دغه چې کم تره و نو دا مالدارو او نور وارثان یې نه وو، وراره یې فقیر و غریب و، نو د خپل هغه تره قتل که د دې لپاره چې میراث یې ماته پاتې شي. او بیا یې دغه مړی ویوړ، د بل کس دروازې خوا کې واچو، په هغه باندې دعوه وکړله. نو الله وایي وإذ او کله چې قتلتم ووجلو تاسو نفسا یو انسان، فادارأتم نو تاسو جګړه وکړه فیها د هغه په باره کې، والله الله تعالی مخرج ښکاره کوونکی و ما دا هغه څه کنتم چې تاسو تکتمون پټول. جګړه مو وکړله، اختلاف مو وکړه، ځکه دې کس دغه مړی چې کله وکړه د خپل تره یې مړ که یا د لور د وجې نه او یا د هغه د مال د وجې نه چې میراث یې ماته پاتې شي، نو د بل کس دروازې ته چې واچو په هغه یې دعوه وکړله، هغه ویل ما نه دی، د ویل تا دی، او خبره چې کوم دی نو هغه ټول خلکو ته ورسېده چې یو دعوه کوي بل انکار کوي. نو الله رب العالمین خبره ښکاره کړه. فقلنا نو پس منګه وویله اضربوه چې ووهئ دا مړی ببعضها په بعضې سره دې سره. دلته بعضې خلک هغه وایي چې اضربوه کې هو ضمیر د مذکر دی او بعضها کې د ها ضمیر د مؤنث دی. نو مطلب دا شو چې ووهئ دې مړي لره ببعضها په بعضې حصه د دې غوا باندې. مخکې د غوا قصه بیان شوه، نو وایي دا چې په غوا باندې د دې مړي څه بعضې حصه ووهله نو مړی را ژوندی شو او خپل قاتل یې وښودو چې زما قاتل بل څوک نه دی بلکې زما قاتل زما د وراره دی. خو دا خبره صحیح نه ده. د ډېرو وجوهو نه یو مین وجه پکې دا ده چې په دې سره د غوا سپکاوی بیا نه راته بلکې د غوا قدر د دیو په زړونو کې نورم کېناستو او دیو خدا غوا حکم ورته د دې دپاره شوی چې په دیو باندې خپل دا معبود سپک شي او د غوا عبادت او د غوا بندګي پرېږدي. نو چې په دې مړی را ژوندی شو نو بیا خو د غوا نورم کمال شو، بیا به دیو د هغې بندګي ښه تیزه کړې وي. نو صحیح خبره دلته دا ده چې اضربوه کې د هو ضمیر د مذکر دی، دا د میت ته راجع دی، د مړي ته راجع دی، او ببعضها کې د ها ضمیر د مؤنث دی، نو دا نفس ته راجع دی او نفس هغه مؤنث دی. نو مطلب دا شو چې فقلنا پس اویل منګه اضربوه ووهئ دا مړی ببعضها په بعضې سره د نفس باندې، په بعضې سره د انسان باندې،
دا مړی بعضې اندام راوالی او بعضې اندام په بل ووهئ نو دا به را ژوندی شي. او دقه شان وشوه هغه را ژوندی شو، خپل قاتل یې وښودو چې زما قاتل زما دا وراره دی او بیا بیرته مړ شه. الله وایي کذلک دغه شان یحیی الله ژوندی کوي الله تعالی الموتی مړي، ویریکم او ښیي تاسو ته آیاته خپلې نښې لعلکم د دې لپاره چې تاسو تعقلون پوه شئ، د عقل نه کار واخلئ. تعقلون د عقل نه کار واخلئ یا پوه شئ. مسله الله رب العالمین ثابت کړه چې څنګه دلته دا مړی الله رب العالمین را ژوندی که خپل قاتل یې وښودو، نو دغه شان به الله دا مړي راپورته کوي، د دې نه عبرت واخلئ او دې باندې پوه شئ. خو الله یې په کار دا وه چې ستاسو زړونه نرم شوي وي او حق هم قبول کړی وي، خو د دې نه وروستو ستاسو زړونه نور هم سخت شو. دا واقعه هم ښه ولیدله او زړونه هم نور هم سخت شو. ثم بیا قصد کلک شو قلوبکم ستاسو زړونه من بعد ذلک وروستو د دې نه فهیا کالحجارة نو شو دا په شان د کاڼو باندې او اشد قسوه یا زیات د هغې نه په سخوالي کې و ان من الحجارة او یقینا ځینې د کاڼو نه لما خامخا هغه دي یتفجر منه الانهار یتفجرو چې بهیږي منه د هغې نه الانهارو نهرونه، د بعضې کاڼو نه نهرونه بهیږي. و ان او یقینا منها بعضې د دې کاڼو نه لما هغه دي یشققو چې وچوي فیخرج منه الماء نو راوځي د هغې نه اوبه، د هغې نه نهرونه نه بلکې لږې لږې اوبه ترې راوځي. و ان منها او یقینا ځینې د دې نه لما هغه دي یهبطو چې رارغړي من خشیت الله د وجې د یرې د الله تعالی نه. وما الله او نه دی الله تعالی بغافل نه خبره عما تعملون دا هغه څه نه چې تاسو یې کوئ، الله دې نه خبره نه دی. نو دا بره قتل دا اولنی خباست ردی و چې قتل د یو انسان یې کړی و بدنامه په بل باندې لګوله. دویم نمبر خباست په دې ثم قصد قلوبکم کې بیان شو چې ګوره زړونه نور هم سخت شو د دې واقعې نه پس. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم دا دریم خباست چې د الله رب العالمین په کتاب کې تحریف کوي او هغه بدلی را بدلی. افتطمعون آیا تمه لرئ تاسو ان یؤمنوا چې دیو به ایمان راوړي لکم ستاسو په وینا. مسلمانانو ته الله وایي چې تاسو را تمه لرئ چې دیو به ایمان راوړي لکم ستاسو په وینا، ستاسو د بیان د وجې نه به ایمان راوړي. وقد کان فریق منهم او یقینا وا یو ډله د دیونه یسمعون چې اورېدو به کلام الله کلام د الله تعالی ثم یحرفونه او بیا به بدلاو هغې لره من بعد ما عقلوه وروستو د هغې نه چې پویه بشول په دې باندې وهم یعلمون او دیو پویدل ښه په دې باندې پویدل، خو لیکن پای کې به تبدیلی کوله د دنیا د لالچ د وجې نه چې دنیا په دې سره حاصله کو، نو څه مسایل به پکې د ځانه وردنده کړه او څه مسایل به د هغې نه ویستل، رشوت به واخیستو او دا بدلاو را بدلاو بیا الله ښه به پوه شو او ښه به دې وپوهېدل، لیکن بیا یې په دې کې تحریف کوه او دا به بدلول. د آیتونو ترجمه دوباره واورئ. وَإِذْ او کله چې قتلتم ووجلو تاسو نفسا یو انسان فادارأتم نو تاسو جګړه وکړه فیها د هغې باره کې والله مخرج الله تعالی ښکاره کوونکی او ما کنتم تکتمون د هغه څه چې تاسو پټول. فقلنا اضربوه نو وویل منګه چې ووهئ دا مړی ببعضها په بعضې سره د نفس باندې کذالک دغه شان یحیی الله الموتی ژوندي کوي الله تعالی دا مړي ویریکم او ښیي تاسو ته آیاته خپلې نښې د قدرت
لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ پوه شئ. ثم قست نو بیا کلک شو قلوبکم ستاسو زړونه من بعد ذلک وروستو د دې واقعینا فهی کالحجارة نو شو دا پشان د کاڼو باندې او اشد قسوا یا زیاد د دې کاڼو نه په سخوالي کې و ان من الحجارة او یقینا ځینې د کاڼو نه لما هغه دي یتفجر منه الانهار چې بهیږي د هغې نه نهرونه و ان منها او یقینا ځینې د دې کاڼو نه لما هغه دي یشققو چې وچوي فیخرج منه الماء نو راوځي د هغې نه اوبه و ان منها او یقینا ځینې د دې کاڼو نه لما هغه دي یهبط من خشیت الله چې رارغړي د وجې د یرې د الله نه وما الله او نه دی الله تعالی بغافل ناخبره عما تعملون دا هغه څه نه چې تاسو یې کوئ. افتطمعون آیا تمه لرئ تاسو ان یؤمنو چې دیو به ایمان راوړي لکم ستاسو په وینا وقد کان فریق منهم او یقینا وا یو ډله د دیونه یسمعون چې اورېدو به کلام الله کلام د الله تعالی ثم یحرفونه بیا به بدلاو د دې الله د کلام لرا من بعد ما عقلوه رستر دینا چې پویا بشول پاغي باندې وهم یعلمون او دیو خفیدل. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.